دا 95 کلن شهري چمنلال دی چا چې پاکستان جوړېدلو الدلی وو. چمنلال په هغه وخت کې د 30 کالو په عمر کې د ایست انډیا کمپنی ملازم ولو. دی دا وایي چې چیرې پاکستان جوړېدی نو دی جنډې وې ګورا پلټن دفتر ته لاړل او د پاکستان زنده‌باد نارې ولګولې. پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد. انګريز چې هغه دفتر کې ناس دی هغه وایي چې ته دا څوک دي نارې وي. زموږ سپایي چې هغه راوتی وایي صاحب دا چې دی خلک را روان دي جنډې شین جنډې اخیستې دي نارې وایي پاکستان زنده‌باد. هغه په رنګي وویل چې باید دته هو جو ټایم نه دی موږ لا نه دی راکړی ته دا جنډې برته یوس هغه جنډې هلته وغورځول ولاړې په میدان انګرېز چې راوتې دفتر څخه جنډې هلته وغورځول ولاړې دی. بیا ماښام 5 بجې چې اعلان رالی چې پاکستان جوړ شو باره ما دا جنډې پورته کړي باره تاڼې باندې مې ولګول خپل دفتر باندې مې ولګول ټیشن باندې مې ولګول قلعه باندې مې ولګول هر ځای کې پاکستان جنډا ولهرا دی. برطانیه فوج کې مې کار کول هغه کې موږ ته تنخواه 40 روپۍ ورکول. برطانیه د فوج کې سپاهي وم برطانیه فوج. بیا هغه وخت کې 14 کال ما فوج کې تیر کړي هغه سره بیا زه ولاړم پاکستان فوج ته بیا 28 کال پاکستان فوج کې ما کار وکړ. چمنلال وایي دا وطن زموږ د مشرانو نستړي کېدونکو هلې ځلو او سترو قربانیانو وروسته ترلاسه شو. اوس د ځوانانو دنده ده چې پر مخ یې بوځي. اوس دا کشنیان ته دا وایم چې دا پاکستان موږ دا ځای پورې ورسول چې دی اوس خپل پاکستان په خپل مخ باندې خپل سر باندې ولاړ شي. یو کو اماته پولیټیکل ایجنټ زمانه کته ول نن جنا صاحب راځي زیارت ته تی وزارت ولاړ شي د کالی به مینځي موږ ټیک دي صاحب بیا زمانه کې سار وخت ولاړو ورسې وزارت ته جنا صاحب ماشین ټرین باندې رالی چې موږ کالی پریولي د دې کالی د دې په کمره کې وزرول د خو نه جوړو د لپاره کمشنر صاحب مصطفی صاحب ډي سي صاحب. چمنلال وسم د خلکو کالی استری کوي. د دا وایي چې کم استری د استعمالي هغه 400 کاله پخوانی دی. چمنلال وایي د پاکستان د جوړېدو پر مهال ډېر خلکو ستړي قرباني ورکړي دي. دغه قربانیانو ارزښت یوازې په هغه صورت کې ساتل کېدی شي چې هېواد ته ډېر خدمت وشي. د کیمرا ټیم سره اختر ګلفام سنو پښتونخوا چمن.